الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې زه گاډي چلوم ډرایور ما تقریبا زه روزانه 100 کیلومتر مزل چې کم دی هغه کوم. نو آیا زه به روزانه سفرانه مونږ کوم یعنی قصر مونږ به کوم کنه خپل پوره مونږ به کوم؟ نو هغه ډرایورو کاغه گاډي چلی او کاغه د جاز پایلټ وغیرہ چې هغه دومره مزل کوي چې هغه مسافر حسابيږي 100 کیلومتر خو ډیر زیات دي، دا خو خامخا سفر کې راځي. نو هغه به همیشه د پاره مسافری د باندې چې د منځه وخت راشي نو دی به سفرانه مونږ کوي، دی به پوره مونږ نه کوي او دی باندې ډیر دلایل دي. یو حکم چې د سفر عام ادله راغلي دي هغه ټول د تشامل دي، لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمای و اذا ضربتم فی الارض، کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، د قرنګ او کنتم علی سفر، د قرنګ حدیث کې راغلی دی چې د مسافر سړی نه چې کم دی نیم مونځ هغه معاف دی، یعنی دی به قصر کوي. او دغه رنګ دی باره کې په مصنف ابن ابي شيبه کې یو روایت چې کوم دی هغه هم موجود دی په دویم جلد کې دی. ابراهیم نخعی رحم الله وی چې جاء رجل فقال یا رسول الله انی رجل تاجر اختلف الى البحرين فامره ان يصلي ركعتين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو کس راله او تاسو کو چې اې د الله رسول ز تاجر سړی ما تجارت کوم او ز بحرین ته زم راځم، نو زما د مونږ به څه حکم؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ته 2 رکعات مونږ کوه، یعنی ته چې بحرین ته زی راځي نو ته مسافری ته 2 رکعات مونږ کوه. د قرنګ په میزان کې امام شعرانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې ائمه ثلاثه یعنی 3 وانه امامان داوی چې ان الملاح اذا سافر في سفينه فيها اهله وماله له القصر. ملاح ویل کیږي هغه چاته چې د کشتی چلی، کشتی چلون کې چې کله کشتی چلی یعنی د کار د روزانه په دریاب کې کشتی چلی، خلک پکې وړي راوړي او د سره د اهل او عیال او مال مینو دی به قصر مونږ کوي. نو لہذا کم چې سائق ویل کیږي ډرایور ته گاډي چلون کی ته او د دومره مزل کوي چې مسافر حسابيږي نو دی به سفرانه مونږ کوي، پوره مونږ بنه کوي. د سفر چې کوم احکام دی هغه د باندې لاګو کیږي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.